دښمن امان مون پاوتوان نشي د فلک په گردشونو کې پیر ګوره د ګیدړ په خوشامندو کې شیر ګوره د دښمن امان مون پاوتوان نشي د احسان کلا ترزان کا چاپیر ګوره احسانونه خلکو سره ښېګڼ خلکو سره وکړه ښېګړه دا دریاب هم جوړ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښېګړه وګورئ ټایم دغه وکړو یو سړی ولې مدد لرالو و یا رسول الله ما سره مالي امداد وکړه هغه نه چاته هم څوک نه دی تللی هغه خو په خپل هم قلندر وکړه قلندر خو فقیري که نه هر منعم چې دلجویي د قلندر کا هغه نه دی قلندر قلندر دا دی خوند لبو د چاه زنخدانې راشه ګوره زمزم دا دی کوثر دا دی ته خطبه په منبر ستلو لخطیبه قدم کېږده په ځان باندې منبر دا دی ورته ستا په کور کې څه سامان شته ورته لاوجي کټورې پیاله وغیره ټولې ورسې یو دوه شیزونه خو ترې راواله او اته بیا تاویږي دې ته ورغاړې وځي ځه بیا مې عزت کړی بیا ما مشاهده مخکې ځه مخکې ته ودرېږه که نه کار شي بیا به راتاو شي جي ودرېږه که نه وای ته بیا زمانه مې ډېر تاسو راځئ ټول قطار کې ودرېږي ټول یو ترې نه دی ملک صاحب سړی جلسې پرېښی و ما نه پرېښی جي دا د سره ما ډېرې خبرې ټولو حضراتو درخواست دی چې لږ خپل خپل ځای کې کښېنئ او صرف یو دوه سلسلې پاتې دي سوز په وړاندې هغه کوو په هغې نه بس دوی خیر کوو جي او یا الله چې موږ ته څه رنګ غواړي موږ مغه رنګ کړي یا الله زمونږ دا ټولنه او دا ډېره یا الله د انسي او د جني خرابونه بچو ساتي او یا الله موږ کې امن او تحفظ پیدا کړي الله تعالی لاک لاک شکر ده چې نن دا موقع باندې داسې یو دې نه بله خوښي نه شته خو الله یې پکې نور داسې هغه نه راولي ټیک ته فقط فهمي بس وشوې امین نه وشوه هغه نه وشوه څه چې هغه وشو هغه بیا دې دنیا ته نه راځي خو نور دې خدای پاک هغه وکړي چې مخکې مې خپل ورولي هغه په خپله قایم وساتو خو مې د خپل د کوم جرګې جمعي صاحب چې کوم یو کردار ادا کړو الله تعالی داسې جنتونه وکړي او نور هغه دې خدای وکړي چې واسه چې دا ټولې خبرې مرې روانې دي ځکه چې نن سبا خو جرګې کې څوک نه کوي کمتېره سړی چې جرګې سره مخکې شي نن سبا شطرنجان ډېر زیات دي ورغونې کې څوک نشته زه بیا هغه ډېر زیات شکریه ادا کوم چې هغه دومره قیمتي وخت ضایع کړو مشته والو و مې خپل هغه وکړو ډېر ډېر مهرباني تشاء وتذل من شاء الله بالخير یاره زه خو په خپله پې دومره خوشحاله یم سړی چې څومره په خپل ایمان خوشحالي دا خو دواړه یو غلط فهمۍ کې شکر ده چې هغې نن خل راوتو خدای دې په همدې کې برکت واچي چې په دې مشرانو ته دې خدای پاک ډېر اجر ورکړي چې دومره رالو دوی روغ کو خدای پاک چې دوه روغ شي نو دې نه غټ هغه بل نشته او د غونډو خلکو شکریا ادا کوم چې موږ ته رالو دومره په مینه او په اخلاص غونډو ته هغه ورکړو عزت یې ورکړو روغ یې کړو خدای پاک ته آباد او ژوندي لري یاره اوس زه یم چې لیټ وشو موږ خو څنګه دا کیس وشو په روغ کې لګیا وو شروع چې خدای پاک یې دا روغ وش بالکل یو کور ده که یو فریق ګورې که بل فریق ګورې یو مالات ته یو کور ده او بس څه وته چې دی آمدي درست آمدي او شکر ده چې بیا خو مو شو زه خو خپله د خپل خټکنامې ته خپل کلي ته یم چې څومره به دی داسې رامخکې شی شو د غونډې خبرې ختمې شو په که نن نه لاس کوله پاس په کېنی خو کېنی په د جرګو کې چې یو بل ته ښه د مینې او د په مینه او په خلوص ودرو دا به ټولو کې شي او موږ به هر ځای کې د سره و داسې چې کوم ځای کې جرګې والا راځي انشاءالله څومره مانه کېږي او ژوندی موږ به خدمت کوو کارونه خو لوی الله کې دا به د
پاس طرف نو دغه عزت په ماته راکولو بعض هغه راکو وسره د خلکو راکو چې رالو ماته دغه موقع راکړه چې تاسو خدمت وکړم په خدمت کې هغه نشته بدیات نشته چې خدمت وکړي نو خدای پاک پتا نظر اچي یم کله بلغه چې د نشې ماشه ما خپل کلونه کوي لوبه کوي او نشو نه ته جوړی نن نشې کې سبا ته د خپل کور کې جګړې او خاص کر موږ علاقې کې نن سبا ډېر شي ز خپل د ډي اس پی او اس اچ او ته بلکې ډي پی او ته په خپل ویلي چې راوي نیسه کدي په داب شو یو ولا ټول شکریا ادا کوم چې جرګي کې منډي تر لیکړي کا حکومت ته کا سیول دي کار سوکتي کا یور دوست کا خدي کا آباد دي هغه ټول ډېر شکر گزار یم موږ ډېر غریبانو نه ولادي دي خوشي او سلاویر کی موږ ډېر کمزوري یو خو چې چا منډې تر لیکړي الله دې هغې سیلا ورکړي او مشر وختي په هغه کې ډېره ښه خبره وکړه چې ټوپک د دې لپاره نه ده چې زه په خپل ورور ولم ټوپک د دشمن د کفارو لپاره ده ټوپک میسته فاهمو کې راخواستن پکار ده چې د کفارو سره په جنګ وکړو د مسلمان ورور سره په جنګ نه او کلام هو کلام ده دا نن چې میجه خپل کې روغ شولو دا د کلم په واجب روغ شولو چې الله تعالی میسته پوی را کړی و دواړو ورونو ته پوی ور کړی و شیطان نه نوته او د پوی په واجب باندې چې میجه پویو توان قبلو نقصان قبلو ارڅ قبلو خو روغه کو لکه چې روغه خشه ده په دې الله تعالی خوشالي نه الله تعالی خوشاله او شیطان نه خوشاله د مشرانو ډېر شکریا ادا کوو چې د موږ د روغه وکړه د کې د دولت تبوی او د ځوانانو تبوی وا او ډېر شکر وشو چې په خیر سره د موږ د روغه وشوه او موږ ټول خپل یو د کې پردي څوک نشته یو ورونو ترونه یو او خدای دې داسې مقابله نه راولي چې دا دغه شانتي مباد ته خبر راسي ټول جرګي خصوصا د تاسو د میډیا ډېر زیات شکر گزار یو ځکه چې دا چیزونه داسې دي چې دا ختمېدو ولا نه دي او نسلونو د نسلونو تباه کیږي او بیا د دوه فریقانو سره د الله ډېر خو کی چې د تاسو ټول مخونه واغستو په عزت کې په خوشاله کې افتاب پاس په ارڅ ټیک ټاک کې ټول نظام بوټي کې تاسو خدای توفیق دې نه کېدر کو همیشه دې پر خدای توفیق درکړي چې تاسو د خلکو سره د هغه اکوي دا څو لکه سپراه راس راتلو کې د تشوي مشومان بچي چې پراه راس راتلو کې دغه خاص کردار ده چې مشران ټیک شي په خپل لار ورور خدای په ټیک کی او ان شاء الله وی ار هوپفul چې که خیدینه پس وداسې هیڅ قسمه تاسو پرابلم نه کیږي او که خدا نه خواسته کیمو تاسو همیشه رجوع کو او تاسو موږ د امداد کوي مننه یو ځان مننه ساز دراتلو ساز ټیم را کولو چې دومره سخت ټیم کې تاسو موږ لراغي دا په خبرنا او خو شکر ادا کوم داغه نه پس د دوانو کورونو شکر ادا کوم شونږ دې په دې ډیر لند تنگ وخت کې دومره عزت را کو چې سوچ نه بالا ترو چرته په خبر او چرته خړکنامه کې خلیل نامه ذکیدل دا یعنی د الله یو مدد سر او سر د الله مدد چونګ له یو مقرره کا او د مشره یو زیرا کو الحمدلله چونګ زه خو د ټولو کو شروم ما د زما جرګه ممبرانو ټول مشرانو الحمدلله ډیر محترم زه ټولو کو شروم دغه مشرانو حل زل ډیر کړی وی کال یو نیم خو رب ته منظور نه و دا خو د رب خواهش ته چې په ذریعہ کم کار کیږي نو رب العالمین هغه سیرا په خټکنامه کې خلیل نامه تواش الله عدل کې خپل ممبر د سی ډي او د شیخ ملک نوم د دې کې کوم مشرانو حل زل کړی وی نو ما وړاندې او فرمایل تاسو چې هغه کې به الله هغه مرزي نه و نو هغه د سی ډي او چې کوم زنګ ممبر دی هغه ماته چې ملک صاحب دی کې تاسو نیک قدم والی شي چې تاسو کامیاب شي نو سی ډي او زه مرکزی سینیئر وایس چیرمن زم چیرمن ضیاءالرحمن غازی صاحب دی چې زه به راغل موږ په قدمونه واغشتل رب العالمین موږ ته مخې کولو کې پای کې موږ سره موجوده مشران هم شته په دې کې زما دغه د مشر بل ولاړ دي هم را سره موږ راغلو دران صاحب تم را سره الحمدلله رب العالمین په دغه دوانو کورونو ترمنځ مولا یو همت او طاقت راکو او رب العالمین نن هغه شکل تاسو لیدو چې دې دغه شکل ورکو چې رب العالمین هغه دوانو کورونه یو کړ جرګي د خامخا راضي هغه کله شرایط په لیول باندې راشي کله ضوابط په لیول باندې راشي خو جرګه ممبران دا ډیر ښه طریقې سره راوټول غواړي او چې کوم جرګه ممبران والله ول همت طاقت ورکړي نو الحمدلله هغه دوانو کورونه مطمئنول غواړي چې دوانو کورونه مطمئن شي خو دې کې شرط لا وړمبه دا یو دی چې کله دوانو کورونه راځنامې ته کینونو مشران پکې ښه کردار ادا کول شي کشریو یو کور پکې مطلب دا دی بدل طرف ته ځي او دغه شرایط او ضوابط او ډیماند دي نو جوړي او راځنامې د په شرایط او ضوابط او په ډیماند نه کیږي نو رب العالمین دې دغه دوانو کورونو ته خیر ورسي رب العالمین دغه دوانو کورونه خوشاله او باساتي ډیر پښتانه او ډیر باثر خلکو محترم خلکو چې ما ته کېناسل او دوانو کورونو ما ته واک اختیار راکو الحمدلله نن هغه په جوړه کې تبدیل شو ان شاء الله رحیم
د ټولو نه خو پیله زه ستاسو د میډیا ډېر شکرګزار یم. بل تاسو ډېر عزتمن خلک وئ. دا کارونه چې کله کېږي یو جرګه مقرریږي په دغه جرګه کې چې 2 کسان د فریقو د طرفه وي دې کې د الله ورسره مدد وي. چونکې مونږ د خلیل عوام اتحاد ممبران یو په تاکال کې او دا زمونږ کشر دی زمونږ خورای دی زمونږ چیرمن صاحب رام نغو. چونکې دلته چې خلیلنامه او خټکنامه الله پاک یو ځای کا دې کې خدای پاک یو ښکلی رنګ واچولو یو ښکلی خوند ولا ورکو. زمونږ دغه دا میسج دی د کشرانو ته چې مهرباني وکړئ تاسو ټوپک لرې کړئ او تاسو قلم له زور ورکړئ. که قلم له زور ورکړو انشاءالله تاسو به الله په دې میدان او په هغه میدان په دواړو باندې ډېر ښکلی ورځ خدای نصیب کړي ډېر ښکلی ژوند به دله درکړي. دا زمونږ معاشره چې خرابه ده صرف د دې ټوپک کلچر نه خرابه ده او ټوپک کلچر چې کم دی دا د مسلمان دپاره یو بهترینه وسله ده خو دا دې لپاره نه ده دا د یو جهاد دپاره ده د اسلام او د کفر د جنگ دپاره ده دا زمونږ د دې لپاره نه ده. مونږ چې نن وکته زمونږ دپاره دا ډېر لوی د خوشحالۍ مقام و چې دا دومره خلک په دې شیز کې راجوخ شوه او مونږ ته دلته کېناسته زمونږ دا بیان یې واورېدو انشاءالله العزیز دا کشره زیلی خو به د دې نه ډېر لوی رپورټ ځکه والي چې مونږ ډېر ادنا خلک یو ډېر کمزوري خلک یو چونکې مونږ له الله پاک دی زمونږ د کشر له ډېر لوی د عزت مقام ورکړي. دا ډېره خواري د کړې وه او د مونږ سره یو مشوره وکړه نن په هغه مشوره کې مونږ ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ډېره مهرباني او ډېره شکریا جی. خو ډېره شکریا د دې ډاګ اسماعیل خیلو د خلکو د خټکو شکریا ادا کوم چې مونږ ولا راغلو دی مونږ دغه وانستلو بینوا وانستلو او شکر الحمدلله. زه د جمیل زه فخر کوم ما کشر ورور دی زه په فخر کوم چې دا بیړه د خپل سر اوچته کاوه د سر ته ورسوله او زه د خټکنامې ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې څومره ادا کوم کمه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې 2 کورونه نن بیا یو شو او هغې روغ شو. هغې نه بعد زه د جرګې شسونه ممبران دي دې کې چا منډه تړله والي ده هغې ته هم زه ډېر شاباشۍ ورکوم چې دی یو ډېر غټ کار خیر وکړو ځکه چې خدای پاک هم وایي چې تاسو 2 مسلمانان یو کې 2 ملګري شئ دریم در سره زه یم. نو د ممبرانو هم زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغې زمونږ په کلي کې یو دونه غټ کار خیر وکړو چې دا د دې نه خامخا مزید نور جنگ فساد جوړیږي چې بالکل ختم شو او دا 2 کورونه یو شو. د هغې نه بعد زه دې دواړو کورونو والا ته هم ډېر زیات داد ورکوم چې هغې دومره غټ زړه وکړو د دې جرګې ممبرانو هغه کمه خواري هغې کمه زاري هغې چې کم هر شان د هغې منډه تړله والي ده هغه د هغې ومنله او دی په خپلو کې روغ شو. نو په دې موقع باندې زه د خپل کلي والا ته هم دغه میسج ورکوم چې نن د دې روغې نه مونږ یو سبق واخلو چې زمونږ کم واړه خپلو کې جنګونه دي چې هغه خپلو کې ختم کو ځکه چې دا کیسې چې وي چې لکه د دې کیسې جړ وي او دا جړې چې وي دا بیا مزید پیلاویږي د دې نه ډېر لکه غټ نقصانات کیږي. هغه کور والا نه کاروبار کولی شي نه تعلیم کولی شي. نو پکار دی چې دا واړه جنګونه مونږ ختم کو او په خپلو کې د ورورولۍ او خپلو کې ورونو په شان اوسیږو او یو د علاقې نه خلکو ته ښه میسج پاس کو.